چې سترګې هم زنا کوي. العینان زناهما النظر، د سترګو زنا څه ده؟ نامحرمه ته کتل. کو هغه ته په خارج کې چاته ګورې، زنانه ته ګورې یا نامحرم یا بیریش الک چې هغه طرف ته رجحان پیدا کیدی شي هغه ته ګورې، دا د سترګو زنا. یا ته په موبایل کې سوشل میډیا غلطه استعماله، دا د سترګو زنا. مونږ خوشاله یو چې بس زه خو ما خو زنا نه ده کړې شکر، خو د سترګو په زنا کې مونږ اخته یو ټول. چې کله ته فیسبوک کولو کې، کله چې ته دغه سیزونه کولو کې، کو زړه دې غواړي او کو نه غواړي، بد نظره کې مبتلا. مونږ کوم حال نه تیریږو، په یو حال کې د ګناه نه نشو بچ کېدی او دومره زړور یو چې توبه هم نه وباسو. او مونږ دا نیغه لاره د بل چا دپاره خوښو، خپل ځان دپاره نه. خلکو ته خو نصیحت کوو خو خپل هم پې عمل نه وي، دا حقیقت دی. نو سترګې هم زنا کوي. سترګې زنا څه دي؟ بدنظري کول. والاذنان زناهما الاستماع. او غوږونه هم زنا کوي. د غوږونو زنا څه ده؟ فحش کلام اوریدل، فحش خبرې، هر هغه خبره پې اوریدل چې انسان زنا ته مایله کوي، دا د غوږونو زنا. د عشق او د ګانو د دې سیزونو ډول سنگار اوریدل چې انسان عشق مجازي ته مایل کوي، زنا ته مایل کوي، دا د غوږونو زنا. بده کې مونږ مبتلا یو. واللسان زناه الکلام. جبم زنا کوي. د ژبې زنا څه ده؟ فحش خبرې کول، داسې خبرې پې کول چې انسان زنا طرف ته رجحان پیدا کیږي. والید زناه البطش. لاس هم زنا کوي. د لاس زنا څه ده؟ هر هغه څیز نیول، لاس اچول چې د هغې نه شریعت ته منع کړی، دا د لاسونو زنا. والرجل زناه الخطا. خپیم زنا کوي. د خپو زنا څه ده؟ ناجایز اور زنا د پاره یو ځای ته به د خپو باندې تلل او قدمونه اغوستل، دا د خپو زنا ده. والقلب یهوی ویتمنا. زړه کې د زنا تمنا ارزو پیدا شي، چې پیدا شي ويصدق ذلك الفرج او يكذبه، نو بیا د شرمګاه د زړه تصدیق وکي، زنا کې مبتلا شي، او یا د الله په فضل د ګناه نه بچ شي نو تکذیب وکي. نو بند نظری دون حد پورې چې ابتداءً مونږ ته سخکاری نه، خو امتحان نتیجه ډیره غلطه روزي. په یو روایت کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لعن الله الناظر والمنظور الیه. الله رب العزت لعنت را وری په هغه انسان باندې چې بد نظر